اول خبا د خپل پروردگار شکر ادا کوم او د خپل رب د شکر ادا کولو نه پس به زه د کرک د ولس ستاسو د مینې ته د جذبې ته د اخلاص ته د پښتو ته د غیرت ته او د بیدارۍ ته چې کوم زه په دې میدان کې وینم زه ستاسو د مینې او د اخلاص او د پښتو ته په دواړو لاسه سلام پیش کوم ډېره شکریه م ادا کوم ما ته اوس دلته په سټیج یو ورور وویل چې جي مونږ ډېره خواري کړې ده او کوشش هم کړی دی د مردان په شانتې جلسه خو به ني خو د کرک دپاره دا یو ډېره بهترینه جلسه ده ما هغه ورور له څه جواب ورنه که ځکه چې ما مناسب دا ګڼل چې زه جواب وکړم نو چې ټول کرک یې واوري نو زه یې جواب کوم او جواب زما دا دی چې دا جلسه چې کومه زه نن په کرک کې وینم دا راته حقیقت بیانوم چې که زه د جلسې ټول د مردان جلسې سره کوم نو بېشکه چې په مردان کې ډېرې ښې جلسې کېږي نن هم په مردان کې یو ډېره لویه جلسه لګیاده کېږي چې زما کشر ورور ایمل ولی خان ورته مخاطب دی خو زه د کرک خلکو ستاسو شکریه ادا کوم چې ستاسو جلسه نن په هر لحاظ د مردان د ثوابې او د چارسدې د جلسو نه بهترینه جلسه ده او د دې لپاره الفاظ ما څه نشته چې زه ستاسو شکریه ادا کړم نن زه ستاسو خدمت کې حاضر شوم او زه به یو څو ضروري خبرې کوم خو د هغې نه مخکې ما د جلسې شکریه خو ادا کړه خو د جلسې نه علاوه زه خصوصي شکریه د دې خپل ورور ګل صاحب خان ادا کوم زه ډېره شکریه د خپل تنظیم او د تنظیمي ملګرو ادا کوم زه شکریه د خپلو کارکنانو ادا کوم زه مشکور یم چې زما غیرتي مشر محترم فرید طوفان صاحب نن دلته په خپله موجود دی زه د خپلو سالارانو ننګیالو زلمو شکریه ادا کوم زه د پښتون فلم فیډریشن د دې غیرتي کشرانو شکریه ادا کوم زه د میډیا د خپلو وروڼو شکریه ادا کوم او د کرک پولیس چې دا د پښتونخوا پولیس برخه او حصه ده او د پښتونخوا پولیس قربانۍ د پښتونخوا پولیس کردار د پښتونخوا پولیس شهیدان د پښتونخوا پولیس غازیان د دې ثاني نشته دی زه د دې خپل غیرتي پولیس فورس هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم نن به زه کامي خبره وروسته کوم د ملک خبره به وروسته کوم که وخت و نن به زه اول د کرک خبره کوم ځکه چې زه کرک ته حاضر شوی ټولو کې اول دا خاوره په ظاهره چې زرخیزي پکې نشته اوبه کمې حق به د پاکستان وي خو د پاکستان حق پرې وروستو دی د ټولې پښتونخوا حق پرې وروستو دی په دې وسایلو باندې لومړنی حق د کرک دی او د کرک د ولس دی خدا بدقسمتي چې نن د پنجاب کارخانې په دې ګیس چلیدي شي د پنجاب کارخانه نن د جنوبي اضلاع بالخصوص د کرک په ګیس روانې دي او الله دې روانې ساتي هغه هم د پاکستان وداني او ترقي ده خدا د کوم ځای انصاف دی
چې په کوم ځای کې دا ګیس دریافت شوی دی او پیدا کیږي د هغه ځای ډېر لوی آبادي د دې نعمت نه نن هم محرومه دی او بیا الزام دا لګي چې دلته خلکو غیر قانوني کنیکشن یې اخیستي نو زه واکدارانو نه دا تپوس کوم چې کله تاسو پایپ لاین اچوئ او په لار کې شل کلي پرېږدئ او دا پایپ مخکې بوځئ نو دا کم شل کلي چې محرومه ساتئ او دې له تاسو قانوني کنیکشن نه ورکوئ نو د دې خلکو کومه لار شوه دوی به څه کوي نن دوه فیصلې وکړئ چې په کوم ځای پایپ تیر شوی دی او کوم کلی اول راځي لومبني حق د لومبني کلی دی او دویمه فیصله دا وکړئ چې دا ګیس دلته په کوم قیمت پرېوځي دا ګیس په خلکو له په هغه قیمت ورکوئ زه ذمواري یم چې د سبا نه به په کرک کې یو غیر قانوني کنیکشن هم نه پاتې دلته خبره د آمدن وشوه زه یو وضاحت ضروري ګڼم نن هم دا خبره زما یو کشر وکړه چې د کرک یونیورسټي چې کومه ده د دې وسایل هم تاسو د سالانه ترقیاتي پروګرام نه کوئ زه دا وضاحت ضروري ګڼم ځکه چې زه وزیر اعلی شوم او ما حساب کتاب راواغش نو ما ته دا پته ولګېدله چې کومې علاقو کې تماکو پیدا کیږي او د تماکو په ټیکس کې د هغې علاقو کومه برخه جوړېږي هغه علاقې د خپلې برخې نه محرومه دي ما ته پته ولګېدله چې کومو علاقو کې په اوبو بجلي پیدا کیږي او هغه بجلی کې د هغې علاقو کومه منافع جوړېږي هغه علاقې د خپلې برخې نه محرومه دي ما ته دا هم پته ولګېدله چې په کومو علاقو کې ګیس دریافت شوی دی او د ګیس آمدن راځي په نوم هغه پیسې د هغه علاقو دي خو عملا هغه پیسې بل ځای استعمالیږي چې کله زه د دې نه خبر شوم نو ما میټینګ راغوښته او ما فیصله وکړه ځکه چې زمونږ خو ناره دا ده چې خپله خاوره خپل اختیار نو چې زه ویم خپله خاوره خپل اختیار نو زما دا تش مطلب نه دی چې د پښتونخوا خاوره او د پښتنو اختیار چې ثوابت کې تماکو دي نو د ثوابت اختیار که چېرته بجلي ده نو هلته د بجلۍ اختیار او چې چېرته ګیس دی نو هلته د ګیس په منافع باندې لومبۍ اختیار بیا د هغه ځای د اوسېدونکي خلکو د بل چا هغه اختیار نشته دی ما دا فیصله وکړه چې دا پیسې کله نوخار ته کله پېښور ته کله هریپور ته کله یو ضلع ته او کله بلې ضلع ته ځي ما دا فیصله وکړه چې دا پیسې به بلې ضلع ته نه ځي دا پیسې به تش په هغه ضلع کې لګي د ایم پی ایګانو خپل فنډ په خپل ځای باندې معمولي کار ایم پی ای به د خپل فنډ نه کوي خو لویې منصوبې مثال یونیورسټۍ شوې کالجونه شو د سکلو اوبو شوې لویې منصوبې ما دا پیسې د کرک دي دا به د کرک نه بار نه لګي دا پیسې به تش د کرک د لویو منصوبو دپاره استعمالېږي او زه نن هم په خپله خبره ولاړ یم او زه به سبا هم په دې خبره ولاړ یم فرق تش دومره د مشرانو چې 2012 کې ما د الله په حکم او ستاسو په دعا د کومې یونیورسټۍ بنیاد ستاسو لپاره کېښود او په کوم ځای کې عارضي طور موږ یونیورسټي روانه کړه 10 کاله تیر شو 10 کاله ضایع شو نن هم غالبا په کرک کې د نوي یونیورسټۍ نوي بلډینګ نشته
که زما په فیصلې عمل شوی وی او هغه د ګیس د عمدن پیسې په کرک کې لګېدلې وې نن به په کرک کې یوه یونیورسټي نه وه بلکې څنګه چې مطالبه وشوه چې نن به دوه یونیورسټۍ وې یو به زموږ کرک یونیورسټي خوشحال خان خټک یونیورسټي وه او یو به ویمن یونیورسټي کرک کې وه د کلک د لونو لپاره زما دا بې انصافي شوې ده تاسو نن دا فریاد وکړه او مطالبه مو وکړه چې تا راله پیسې د 5% نه 10% کړې چا وی دا 20% کا چا وی دا 100% کا زه خو د ولی خان وسیم او یو پښتون یم زه د نورو سیاسي خلکو په شان دروغ نشم دی او نه د دروغو واده کوم ځکه چې زما دا سترګې د خدای تاسو ته اوچتې ساتي او ستاسو دا سترګې د خدای د ټولې پښتونخوا ته اوچتې ساتي که په دې کې د سیوا کېدو ګنجایش خو چې کله وخت راغی نو بلکل به هغه هم کوو خو فیلحال د سره زه نن یو واده کوم چې که سرې جنډې له خدای موقع راکړه او ما له خدای موقع راکړه د دې 10% په حساب په دې 10 کاله کې چې څومره تاسو ته کمې راغلې وې زما لومبنی حکم به دا وي چې هغه اربونه روپۍ کرک ته راځي او هغه اربونه روپۍ د کرک په ودانې او په ترکۍ باندې ولګي دویمه خبره زه له بجلی کول غواړم نن سبا دا خبره ډېره عام ده وی په پښتونخوا کې د بجلی غلا کېږي نن سبا دا الزام په موږ ډېر عام دی چې پښتانه بجلی پټوي نو زه د اسلام آباد والا ته ویم او د اسلام آباد د وزیرانو او د افسرانو ته هم ویم سوادی کې مې ورته ویلي وو نوخار کې مې ورته ویلي وو او نن ورته د کرک د خټکو په غیرتي خاوره بیا دا خبره دغراوه چې زما بجلی پیدا کېږي په کم قیمت په اوبو ماله به زما بجلی په هغه قیمت راکوې ستاسو بجلی پیدا کېږي په تیلو هغه بجلی ده ګرانه د ارزانه بجلی پښتانه پیدا کوي په پښتونخوا کې پیدا کېږي په پښتونخوا کې تیارې دي په پښتونخوا کې محرومي ده لہذا د عوامي نیشنل پارټۍ دویم کوشش به دا وي چې مونږ د ګیس مقدمه وکړو د ګیس مقدمه وګټو او دویم کوشش به هم دا وي چې مونږ د بجلی د خپلې ګټې او د منافع او د استعمال مقدمه وکړو او هغه مقدمه هم د پښتنو لپاره وګټو انشاءالله که خیر درېیمه خبره اوبه پښتونخوا صوبه د 1991 د معاهدې مطابق د اوبو برخه چې څومره زموږ مقرر ده موږ د هغې برخې نه محرومه یو دا په لکونو جریبه ځمکه وګورئ دې جنوبي اضلاع ته په زرګونو لکونو جریبه ځمکه دا د اوبو نه محرومه ده زه د ځان دپاره د وزیر اعلی کرسی نه غواړم زه به سودا د خپلې وزیر اعلی په کرسی نه کوم ځکه سبا کې نه ما سودا کوم زه به ستاسو د ګیس دپاره سودا کوم زه به ستاسو د اوبو دپاره سودا کوم زما دپاره زما کرسی او د اقتدار جنګ ضروري نه دی زما دپاره د پښتنو ستاسو او د قام د حق جنګ ضروري دی زما دپاره وزارت ضروري نه دی ګل صاحب خان ورو وی که وزیر اعلی نی نو وفاقي وزیر بشي که الله ته منظور وي بلکل دا تیر یو نیم کال هم د الله فضل دی ټول پاکستان وزارت پسې منډې والے او واحد
زوم چې وزارت ما پسې منډې والې او وزارت هم راله شهباز شریف صاحب کم یو راکو د تیلو او د ګیسو اوس به تاسو وایئ چې تا انکار ولې وکړه ما انکار ځکه وکړه چې زه وزیر ناست وې او تاسو ته ګیس نه ملاوېدلې نو دغه د کرسۍ څه فایده چې زه وزیر ناست وې او تاسو ته پوره رویالټي نه ملاوېدې نو دغه اقتدار څه فایده ما شهباز شریف صاحب ته وویل چې شهباز شریف صاحب یو شرط مې دی یو شرط هغه دا چې د ګیس او د بجلۍ زما د صوبې څومره حق او برخه جوړېږي که دا راکې نو تیار یم او که دا نشي راکولی نو بالکل ډېره مهرباني بیا زما وزارت ته ضرورت نشته یه غیرتي پښتنو یه زما غیرتي خټکو د کرک د غیرتي خاورې غیرتي خلکو د ټولو نه ضروري خبره امن سلامتیا استحکام که په دې کرک کې نیرونه راشي او په نیرونو کې شات او پیم بهیږي خو چې د پښتنو بچي بې ګناه مړ کېږي نو موږ در دغې څه فایده نشته زه دویمې ضروري خبرې له ډېره راغلی یم ستاسو خدمت کې پاکستان کې نن د اقتدار جنگ روان دی څوک مقبول دي او قبول نه دي څوک قبول دي خو مقبول نه دي جنگ د کرسۍ دی او زما په وطن اور بلیږي دې ته نه لږه فاصله کې څه حالات دي په لکي مروت کې خبر یې که نه څه حالات دي په ډېر اسماعیل خان کې کم ظلم روان دي نن په وزیرستان کې یو ځلې بیا یو پردی جنگ په موږ مسلط کېږي یو ځلې بیا د یو پردي جنگ دپاره زموږ خاوره استعمالېږي یو ځلې بیا زما په وطن اور لګوي زما د بچي وینه تویوي زما دپاره الیکشن این پی اے ایم این اے اقتدار حکومت دا اهمیت لري خو د دې هر څه نه زیاته ضروري خبره زما دپاره زما په پښتنې خاوره باندې امن دی چې زما پښتانه پوره نه ژوند تیر کړي د عزت ژوند تیر کړي خوشحاله ژوند تیر کړي دغه زما د ټولو لوی ضرورت دی لہذا زه نن د کرک په دې عظیمالشانه جرګه کې د ریاست پاکستان حکومت پاکستان ځکه نه یادوم ځکه چې حکومت نگران دی بیا به خبره منتخب حکومت سره کوو د دې ملک د ادارو نه د عدلیې نه د ریاست نه نن د خپلو پښتنو د وکیل په حیثیت زه نن دا مطالبه هم کوم او یو خبره هم ورته واضحه کوم چې 40 کاله بې ګناه بې وجې زموږ وینه توی شوه 40 کاله د پردو په جنګ کې مونږ مړم شو مونږ پړم شو 40 کاله پس نن د پښتنو آواز در رسوم او د پښتنو آواز دا دی د پښتنو پیغام دا دی چې پښتانه په خپله خاوره نور پردي جنګونه برداشت کولو ته تیار نه دي پښتانه د پردو دپاره د خپلو بچو وینې تویولو ته تیار نه دي مونږ په خپله خاوره امن غواړو مونږ د خپلو بچو لپاره روزګار غواړو مونږ د خپلو بچو لپاره تعلیم غواړو او مونږ په خپلو وسایلو باندې خپل اختیار غواړو او مونږ بیا په هغه وسایلو باندې د خپلو پښتنو او د خپلې پښتونخوا آبادي وداني او ترقي غواړو دا زموږ پیغام دی او دا زموږ سیاست دی
او نن هم د دې سیاست او د دې پیغام سره زه ستاسو خدمت کې حاضر شوم. ګل صاحب خان ورور وې چې څه وخت پس به بیا انشاءالله یو لویه جرګه کوو په مناسب وخت. او زه نه صرف دا چې دا دعوت ډېر په خوشحالۍ قبلوم بلکې د ځان دپاره عزت او اعزاز ګڼم او زه به په تمه یم په انتظار به یم ځکه چې کومه جذبه زه نن په کرک کې وینم زما به الله ته دا سوال چې خدایه دا جذبه چې کومه زه کرک کې وینم ربه دا جذبه د ټولې پښتونخوا په پښتنو کې پیدا کړې خدایه. مثالی جذبه مثالی جلسه بهترین نظم و ضبط کومو ملګرو چې د دې لپاره تیاري کړې ده او خواري یې کړې ده شاباشي ورکړو ډېر اعلی ډېر بهترین. او چې د دې په دعوت کوم خلک راغلي دي هغې ته به بیا دا ووایم چې تاسو ته خو یو ځلې بیا د حیدر په دواړو لاسو سلام په دواړو لاسو دا وخت او دا موقع مشرانو ملګرو پښتنو کې بیداري راوستل دي. دا وخت او دا موقع پښتنو کې اتفاق راوستل دي. دلته زمانه مخکې د پی ټي آی خبره وشوه د جمعیت خبره وشوه. زه خپل وخت او ستاسو وخت دا ډېر قیمتي ګڼم ځکه چې دا وخت د دې لپاره دی چې موږ د کام خبره وکړو. ما ځکه دلته قصدن عمدن د 804 خبره ونه کړه. 804 پېژنئ؟ ما ځکه د 804 خبره ونه کړه. ما ځکه د 804 د دوو چیف منسټرانو خبره ونه کړه. یو 804 بهترینه تحفه د الله د نوم مزار شي. ورپسې پرویز خټک انموله تحفه. ورپسې محمود خان ډېره نایابه تحفه ورپسې عثمان بزدار ورسره فرا ګوګي په نوم به تاسو پېژنئ. کرک والا ګجر نه پېژنئ ګوګي پېژنئ. ورسره د ملک ریاض دغه پیسې 10 کروڑه پونډه ورسره القادر ټرسټ ورسره او بیا د ټولو نه لوی ظلم چې په نهم تاریخ باندې شوی د ټولو نه لوی ظلم خپلو بچو ته وې چې ریاست سره جنګ وکړه. کارکون ته او د کارکون بچو ته وې چې په فوج حمله وکړه او خپلو بچو ته وې چې په لندن کې په آرام کښېنه. دا انتشار دا یو کوشش و چې د اقتدار لپاره دا ملک خانه جنګي اړخ ته لاړ شي. تاسو ګواه یې چې څومره ظلم او څومره حق تلفي د عوامي نشن پارټۍ شوې ده دا د بلې پارټۍ سره شوي دي. دا سلوک خو چرې مونږ خپلو ملګرو ته دا دي ویلې چې ریاست سره جنګ وکړي. چرې مونږ انتشار نه پیدا کړی او خپل حق غواړو او خپل حق نه پرېږدو. د هغې لپاره به سیاسي انداز خپلو د هغې لپاره به سیاسي عیني او قانوني جدوجهد کوو او که خدای مکه داسې وخت راځي چې بغیر د جنګ نه بله لار دي نو الله دې په لویې کې نه راولي. خو که داسې موقع راځي چې د جنګ نه بغیر بله لار ني نو بیا به زه
کارکن او د کارکن بچو ته دا نه ویم چې میدان ته کوشې بیا به زه د دې کشرانو نه اول په خپله مخکې میدان ته کوزېږم او بیا به ورته ویم چې راځئ راپسې موږ ته خو خپلو مشرانو دغه لار پرېښې ده موږ ته باچا خان بابا ولی خان بابا دغه لار پرېښې ده موږ د هغې لار پیروکار یو د پاکستان په سیاست کې او په دې غیر یقیني صورتحال کې مشرانو او ملګرو عنقریب نور هم په تاسو غیر یقیني او پیچیدګي وینئ خو خواست به راته وکړم چې ستاسو بنیادي مقصد د سرې جنډې او د باچا خان بابا پیغام پښتنو ته رسول ستاسو بنیادي مقصد پښتانه یو کول دي ستاسو بنیادي مقصد پښتنو کې اتفاق پیدا کول دي زه بخښنه غواړم د هغه ملګرو نه چې د وخت د کمي په وجه ورته نن د تقریر موقع میلاو نه شوه زه بخښنه غواړم د خپل ورونو او ملګرو نه صدر صاحب ګل صاحب خان زما کشر طوفان وجه هغې تفصیلي خبره ونه کړې شوه تاسو سره بعضې ضروري خبرې به داسې وې چې ما به هم کول غواړې وختې خو د وخت د کمي په وجه ممکنه نه ده خو انشاءالله چې کله م حکم کوې دوباره به حاضرېږم چې کله م ضرورت وي بیا به راځم د خیر انشاءالله ما پسې انشاءالله زما کشر رور ایمل خان را روان دی هغه پسې انشاءالله بابک صاحب را روان دی او دا سلسله به نه ختمیږي اوس زمونږ به مکمل توجه جنوبي اضلاع ته وي د کوهاټ نه والا تر ډېر اسماعیل خان پورې به اوس پارټي انشاءالله د یو نوي عزم او حوصلې سره راپاڅېدل ده انشاءالله انشاءالله دلته د خدای خدمتګارو بچي دي دلته باچا خان بابا وختونه تیر کړي دي دلته ولی خان بابا وختونه تیر کړي دي دلته اسفندیار خان وختونه تیر کړي دي دلته ما سره زما داسې وروڼه دي او ملګري دي چې موږ له په دې 13 کلونو کې راغلي دي ورور یې لاسې راکړی دی او دلته داسې وروڼه مې دي چې هغې پلار په نیکم په دې کاروان کې روان دي دا به په شریکه انشاءالله دا ذموارۍ سرته رسو ما نن ولیدل او زه به نن سبا ته انتظار نه کوم زه به نن د صوبې تنظیم ته ویم چې ماشاءالله الحمدلله ورته به ویم چې په کرک کې پارټي ژوندۍ ده مضبوطه ده فعال ده کامیابه ده ډېره مهرباني